الله وی دا ښځه ماته ډیره محترم او مکرمه ده او کم هغه شی چې ماته محترم دی نو دا ما ځان له په غلاب کې پټ کړی دی لکه کعبې ته وګوره الله وی کعبه ماته ډیره محترمه ده غلاب پې شته که نشته دا قرآن ډیر محترم دی مونږ دې قرآن ته غلاب اچولي که نه الله وی د ښځې د عزت او تقدس ماته ډیر محبوب دی نو دا ما په غلاب کې بنده کړې ده ما وی علامه سخاوي رحمت الله علیه القول البدی کې یو واقع لیکلې ده وی یو زنانه حسن بصری رحمت الله علیه لراله وی حضرت لور مې مړه ده د چا چې بچي مړه شي پته ورته لګي حضرت لور مې مړه ده او ډېره ورپسې خفه یم نوجوانه لور مې نوجوانۍ کې لړه ده ما ملګری مو زما لور و زما مړه ده ډېر ورپسې خفه یم حسن بصري رحمت الله علیه ورته وی الهاکة ملهاکة یا الهاکم التکاثر یو صورت ته دا وایه او ار ذکر چې تاله درته هغه ذکر وایه اوده کېږه خبرې مه کوه الله به دې مراد پوره کړي ما وی ذکر کې ډېر کمال دی ذکر کې ډیر کمال ارک دی خو د ټولو نه بهترین ذکر محترمو دا درود شریف دی صلی الله علیه وسلم زه اکثر وایم ټول وایي صلی الله علیه وسلم دا ذکر بهترین دی په ولاړه په ملاسه د دې یو کمال درته اوس وایم وی چې کله دا زنانه لاړه یو درې څلور ورځې دا کار وکړه خوب کې خپله لور ولیده چې الله دې مرۍ ته د هغې او دې ویښتو ته د اور یو توق اچولی دی غټ او کپړې د اور یو دا بدن یې د اور نه خوټ کېده لکه دا سیکه و دا دغه چې ویلی شي دا وجود به داسې ویلی شي الله به بیا جوړ کړه د اور نه او دې لورې چغې والې ما ازاده که ما خلاصه کړه وی دا مور چې زه راپاڅېدم چغې مې والې هغې ما ته چې کومې چغې والې زما چغې تر اسمانونو ختې رالم حسن بصری رحمت الله علیه ته مې وویل حضرت لور مې ډېر په بد حال ولیده ډېره په بد حال مې ولیده دا ولې داسې زما لور ډېره ښه ښځه وه خو یو کار پکې و چې بې حیایي وه پکې الله دې موږ د بې حیایۍ نه وساتي امین الله دې زموږ د لوڼو د خویندو د عزتونو حفاظتو کې آمین ووایه بهترینه لور ستا دا ده او ستا تربیت چې هغه مور پلار او غیر محرم وویني چې اواز یې ښکته شي اواز یې غیر محرم ونه وي ویښته غیر محرم الحمدلله دا زموږ د پښتنو معاشره ده زموږ پښتنو کې دا کار شته لوڼو خویندو کې زه دا د سیالکوټ په ایرپورټ باندې کوشم چې مې ولیده دا ښځې داسې ګرځېدې لکه د درندګانو مې داسې قهر دی دلته په سیالکوټ په ایرپورټ کې مې داسې قهر دی پنجابیان دا په لعنت راورېږي د الله ده الله وایي چې د یوې مؤمنې ښځې د سر نه لوپټه وغورځېږي او په بازار کې را روانې الله وایي زما لعنت ورته ډایرکټ متوجه شي الله دې وساتي آمین ووایي او ماشاءالله زموږ لوڼه خویندې چې مور پلار یارونه وویني زر په سر لوپټه سموي که نه دا رواج دی زموږ د الحمدلله ټول ووایه محترم دا بې حیا وه بس سړو سره به خبرې زناکاره نه وه سړو سره به خبرې کولې او په سر به لوپټه نه وه بس الله وی په دغه عذاب کې مې رانیولې ده چې د ښځې اواز هم عورت دی د ښځې اواز به هم بار نه اورې محترم دا هم عورت دی دا هم او زه یو عجیبه غوندې جمله ونه وایم الله ولې داسې کړي دي ولې پابندي لګو الله وی دا ښځه ماته ډیره محترم او مکرمه ده او کم هغه شی چې ماته محترم دی نو دا ما ځان له په غلاب کې پټ کړی دی لکه کعبې ته وګوره الله وی کعبه ماته ډیره محترمه ده غلاب پې شته که نشته دا قرآن ډیر محترم دی مونږ دې قرآن ته غلاب اچولي که نه الله وی د ښځې د عزت او تقدس ماته ډیر محبوب دی نو دا ما په غلاب کې بنده کړې ده او کله چې دا د غلاب نه ووته د دې عزت پامال شه محترمه بس ختم شو الله دې زمونږ ښځې په غلافونو عزتونو کې وساتي آمین ووایه محترم څوک دې خدای بې عزته نه کړي ټول آمین ووایه وی دی به دا بې حیایي کوله علامه سخاوي رحمت الله علیه لیکلي حسن بصري وی ډېر خفه شوم او دعا مې وله کوله یو درې شپې پس مې ولیده خوب حسن بصري رحمت الله علیه عام انسان نه دی تابعي دی او تابعي هغه انسان چې هغه صحابي لیدلي تمام دنیا چې راجمع شي تمام دنیا اولیاء کرام راجمع شي د تمام دنیا اولیاء یو صحابي مرتبه ته څه کې صحابي چې کوم ځای کې قدم کیدي او د هغې قدم نه دوړه پاسي د تمام دنیا بزرګي ته صحابي د قدم دوړې ته نه رسېږي دومره مرتبه ده صحابي بیا تابعي بیا چې د تمام دنیا اولیاء کرام راجمع شي د یو تابعي د قدم دوړې ته نه رسېږي
تابعی دومره لویه مرتبه. حسن بصري ما خوب ولیده یو زنانه مې ولیده الله ډېر حسن ورکړی و بره په تخت باندې ناسته وه ما وی که حوره ده دومره ښکلې وه او نعمتونو کې وه ما ورته اواز وکړه ته څوک یې ما ته ویې زه د هغې ښځې لور یم که نه چې تا نه راغلې وه تا ته ویې چې زه ورسره ملاقات کوم د هغې ښځې لور یم ښه ما ته خو ستا مور ډېر بد ویلي و چې عذاب دی پې وایي او صحیح درته ویلي چې عذاب دی راباندې بیا دا جنتونه او نعمتونه څنګه میلو شو قربان شم د محمد رسول الله نه دا جنتونه او نعمتونه څنګه میلو شو وایي قسم دې زما ته عذاب میلاوېده پرته ومه یو انسان مقبرې ته راننوته او یوه پیري ووې چې اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سیدنا ومولانا محمد دا یو پیري درود ووې تمام مقبرې ته وبخل قسم دې زما رب جمله وفرمایله وایي د دغه یو درود شریف په وجه باندې الله د تمام مقبرې مغفرت نصیب کړ شوق سره سبحان الله وی په هغې مقبره کې زم پرته ومه یو پیرې درود شریف باندې الله وی دومره پاور دی په ذکر کې چې په یو ذکر باندې محترمو د ټولې مقبرې مغفرت نصیب کومه هغه چاته پته لګي محترمو چې درد پې باندې راشي تا باندې چې مشکل راشي نو تا ته به بیا د لاس پته ولګي چې څوک مال لاس راکوي او د سکون او د راحت دا چې قبر کې څملې درته به پته ولګي د دنیا خو ستا سترګې غړېږي په اسبابو باندې د سترګې لګېږي او په ښځو بچو په ګاډي او نوکرانو د سترګې لګېږي چې کله دنه الله دا وباسي دا څه کوي چې کله دنه کپړې وباسي او بربند کې محترم کپړې درنه وباسي او په تخته دې څملې هغه بهترینه سیکو برینډ ګړی دی اچولې ده د لاس ته نه له وباسي او ګوتمې درنه وباسي آیفون موبایل دې د جیب نه وباسي پیزار کپړې جورابې ټوپې پټکې درنه وباسي او بربند کې په تخته باندې او راڅم دی له یو ته حرکت لاس ته نشي ورکولی بل سړی ستا په عورت او اندامونو باندې لاس راکاږي دا څومره عجیبه خبره ده قسم دی کپړې در باندې د پاسه اچولي هغه ګوري نه تا ته خو دا لاس پردې سړی ستا په اندامونو باندې راکاږي دومره بېوسه شي مؤمنه ته او بیا د یو کپړه کې اونغاړي چې تار نه لري هغه کپړه تار نه لري ګینده نه لري او په شادي کې په خپله تیم نشي په څلور محتاجه شي دومره محتاج څلور کسه باندې روان کړی او ته په کټ کې ملاستې محترمو بربنډې روان کړی او تور له حد ته دې کوز کي تا له بغیر د بالغ نه خوب نه درځي وي کمفرټیبلي مې خرابېږي محترم بغیر او بالغ که سخت نو بیا دې سټه وړي محترم الله وی تورو خورو کې به دې سملم تورو خورو کې تبې به در باندې کېږي محترم او دغه وخت ستانه څنګه ایریږي قسم دی تا ته څنګه د دنیا اسباب را مخې ته کېږي دا وخت څنګه ایري الله وی چې دغه زندګي در باندې شته نو ته د دغې زندګۍ دپاره اعمال ولې نه کوې محترم د دغې زندګۍ دپاره اعمال ولې نه کوې ها دنیاوي مشکلات به دنیاوي د هغې دپاره الله طریقې او لارې ښودلي دي او تاسو ته یو ذکر ویم هر قسم دنیاوي مشکل در باندې راغی غم در باندې راغی لاس ته تنګ شه ته پوه شو چې بنده ته محتاجه کېږي یو ذکر دی درې ټکي دي محترمو درې څلور ټکي دا به ستا په ژبه باندې اټومیټک جاري کېږي خو شرط پکې دا دی چې لږه غونتې تقوا غواړي دروغ به نه وایي دغه اوقاتو کې چاله به فضول سیوایي خبرې به نه کې غیبت به نه کې د هفته ورځو کې مسلسل غیبت به نه کې مکمل دروغ به نه وایي سترګونه به د بدنظري نه کېږي بس کاونټر باندې به د یو لفظ درې ټکي د خولې نه وځي هغه درې ټکي دا دي محترمو یا وهابو یا فتاحو الله الصمد بس دا یو درې ټکي دي یا وهابو که بیا چاره نه ورته نو بره کمره کې ناست دی یا حاجي صاحب یاد بشي آسان دی یا وهابو یا فتاحو الله الصمد هر قسم مشکل در باندې راغی او څه نه کېږي بالکل څه نه کېږي او بند شوې بس ډایرکټ په اټومیټک ستا ژبه دا شروع کړي یا وهابو یا فتاحو الله الصمد دا یو پیره شوه څونه به وایي دا به 3013 پیرې څونه به وایي 3013 او مخکې وروستو به ته درې پیرې درود شریف وایي درې پیرې درود شریف اول 3013 پیرې یا وهابو یا فتاحو الله الصمد بیا درې پیرې درود شریف او زړه باندې بلاس کېدي خدای مشکل کې مو ته ازادېدونکې او ته ورکوونکې خدای ته امداد کوه بس الله وایي چې اواز دې ما ته راورسېده نو زه ډېر غیر ته چې یو عام سړي ته دروازه وډبې او مشکل کې او هغه کې لږ غوندې غیرت وي نو هغه د بېنوا نه لیږي محترم بېنوا دې نه لیږي نو چې بیا ته د الله د ذات او د در دروازه وډبې او د خدای در ته ودرېږي نو د الله نه غیرتي ذات شته
جواب راکړي د الله نه غیرتي ذات شته بس الله وی ما ته وایه زه اواز در کوم او اوس زه د انتظام کوم دا ذکر زه خپله کوم دا زما روزمره خو زما مقدار ډیر دی تاسو ته نه وایم او نه تاسو هغه مقدار ویلی شي بس 3000 13 پیرې وایه داسې که ویلی شي سیوا ویلی شي هر څومره ویلی شي 2 ورځو کې به خدای سیستم ټیکي رزلټ په 3 ورځو کې وځي لکه 2 ورځو کې به سیستم انشاءالله ستا کلیر کېږي اقول قولي هذا یو جمله بله وایم انشاءالله تاسو سره ما د عمرې نه مخکې یو وعده کړې وه چې د امام الانبیا په معراج باندې به تاسو ته خبره کوم چې معراج ولې راغی امام الانبیا اسمان ته ولې وخته زما د رب او د پیغمبر په اسمان کې کومې خبرې شوي دي د راز او د نیاز آغي باندې با آئنده جمعه ان شاء الله بحث کوم وزيري کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفر امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الله ما چې سوي دي ورته خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري الله دې کې داسې ډېر ملګري چې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات یې په خپل دست قدرت باندې ختم کړي ډېر ملګري لرې ځایونه بیان له راځي الله ته قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي ډېر شوق او ذوق سره ناست که څوک پکې بیماران خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي که هغه هسپتالونو کې کورونو کې خدای بیماري په صحت باندې بدله کړي حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري زموږ زړونه او ژبې الله په خپل ذکر باندې راواړي الله په خپل ذکر شوق سره امین وای خدای په خپل ذکر باندې راواړي الله زموږ ژبې او زړونه په خپل ذکر باندې خدای مطمئن کړي الله حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې خدای وګوري الله د چا څه قسم مشکل دی خدای ته ختم کړي الله که قرضداري پکې ناسي خدای د قرض د عذاب نه وساتي قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کړي الله که د چا کاروبارونه نه خدای حلال کاروبارونه ور نصیب کړي که د چا رزق تنګي خدای ډیر رزق ور نصیب کړي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ